الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 25 फरवरी सन 2019 अभी ज़र लटां के दी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवास په باره کې چې یو سړی د رسول الله علیه صلوات والسلام ولادت په خوشي کې 12 ربیع الاول ته جلسه کوي، نو دا شرعاً روا ده، مستحب ده او که بدعت سیئه ده، ناروا ده. دی په باره کې ما چیرته نور دلایل حوالې پیش کولې، پیغه کې مې مندوبیت میلاد فی ظل المعتبرات چې د هغه مصنف شیخ الحدیث مفتی امداد الله خان صاحب چې د جامع نظام العلوم بنو شهر کې کومه مدرسه ده، دغه محتمم او مدرس ته دا هم ما پیش کړله او دیتا ما کوم مقابل مناظر ولکه څرنګه تاسو په ویډیو کې ګورو د غیر معتبر ویله چې دا غیر معتبر ده، نو ما خو جواب کړی ده، خو چونکې مصنف د کتاب په خپله زمدای ده، بقاید حیات موجود ده، نو کده یې په خپله د دې جواب وکي چې یاره دا کتاب د مول غیر معتبر ده که حقیقت کې مولا ندیم په خپله غیر معتبر ده. نو زه دا گزارش کوم مصنف ته چې څرنګه تا بغیر د خوف د لومت العیم اظهار حق کړی ده او پوره کتاب د لیکلی ده او تقریبا 12 دلایل د ډېر پوښلي احسن انداز سره پیش کړي دي، نو دا چونکې اوس ویډیو په منظر عام باندې راغلی ده، ما خې جواب کړی چې دا کتاب معتبر ده، خو که تاسو یې پخپله د دې جواب وکړو او ویډیو کلیپ یې پیش کو نو خلکو ته اطمینان حاصل سی چې دا کتاب سره د دلایلو ده، مزین ده په دلایلو سره او معتبر ده، او که غیر معتبر لا یعبو به لیس بشیده عمل ندیم په خپله باندې ده، د ده خبرې هیڅ ادبار نسته ده. نو دا یوه حقه مسله ده او شرعي مسله ده، یو مستحب او مندوب عمل ده. دی په باره چې به سامعینو ته، لیدونکو ته، کتونکو ته، عوامو ته، ساده عوامو ته ډېر زیات اطمینان حاصل سی او دا کار خیر چې به بیا دو بڑھ چڑھ کر حصہ اخلي او دې ثواب اجر به بیا موږ ته هم ملو کېږي. نو زه دا گزارش کوم چې تاسو خامخا د دغې خبرې باندې توجه وکړو او فقط اظهار حق دپاره یو ویډیو کلیپ جاری کو چې خلکو ته چې شک شبهې چې آی زایله سي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.